که چېرې زموږ په پاکستان کې سخته سزا وي قانون سازي شوې د دې څیز دپاره نو ولې به د ماشومانو سره داسې جنسي تشدد کېدی خو قانون سازي نشته چې کوم حکمرانان دي یا کوم دغه دي هغوی د کرسۍ په جنګ دي نوې قانون سازي نه کوي د دې دپاره او زوړ حساب کتاب دی او به سړی چې څه وارداتو کې سبا له بېرته راوځي چې په موږ عذابونه راځي زلزلې راځي دا زمیني افتونه دي دا د دې خلکو د لاسه راځي چې کوم په دې 2023 کې هم داسې غلط کارونه کوي د ماشومانو سره تشدد یې کوي د دې خلکو د لاسه په موږ باندې دا دنیا ورځ په ورځ راوراني دی شیخ سړی دی په شرع برابر دی پته نه هندو مسلماني کې د ماشومې سره جنسي تشدد کړی اصل وجه دا ده چې پاکستان کې سزا نشته فخر سړی چې که راوځم نو بیا به توبه کوم د دې قانون لکه پته راوته چې پاکستان کې قانون نشته بیا راوتل مې دی حافظ قرآن دی او پلار د جومات امام هم دی او د هغې باوجود هم داسې کار یې کړی دی نو سخته سزا پکار ده دله چې پانسي ورکړي السلام علیکم ګرانو کتونکو امید لرم چې ښه به یې کتونکو دا کوم تصویر د تښکاري دا بدبخته دا سپیره انسان د یو ماشومې سره جنسي تشدد کړی دی 15 کالو ماشومې سره د خپل هوس یې پوره کړی خپل خواهشات یې پوره کړي جنسي تشدد یې ورسره کړی د شیطان په لاره تللی ځان یې د دنیا او د آخرت د شرم ښکار کړی دی راځئ چې دا شیخ څه وایي بیا په یو دوه خبرې خپل راته شا کړه غونځاخي مې خوړله غونځاخي مې ورکړه غونځاخي وخوړ ډېر د خپله ودرېدو شا یې کړه دا کار راسره وکړه جی بس ایسته بس نفس را باندې زورور شو بس مې سره دا کار وکړو په خپله باندې نفس پې زورور شو نفس تا باندې ډېر زورور چې تا ته وایي 4 کالو 15 کالو 8 کالو ماشوم راټینګ کړه جی بس شیطانی زورور شو شیطانی زورور مړه تا څنګه خلک دی یار 14 میاشتې د جیل کې تېرې نه کړي جی 14 میاشتې مې جیل کې تېرې جیل له تللی هم دی برابر بس داسې ومه چې بس ښه برابر شوم جی والد صاحب دله راغلی و والد صاحب راله راغلی و 3 ځله راله راغلی چې والد صاحب دې څه کوي والد صاحب مخکې امامتي کوله اوس امامتي کوله اوس دغه کوي امامتي کوله دیاړي مزدوري کوي مړه تا څنګه خلک دی یار برابر سړی په 2017 کې باندې تا باندې دغه دا واقعه راله نفس پې زورور د 15 د شپږو 8 کالو ماشومه چې کوم د هغې سره داسې ظلم زیاتی کول ته په 2017 کې ګیر شوی وې نو پکار دی چې پلار دله واده کړی و یار جی پلار علی واده کوم لپاره مې مسجد سبق وایم حفظ کوم چې دا مکمل کړم حفظ کوم سبق وایم ښه جی بس چې دا ځل بری شم بس بیا به د دې کارونه مارونه ټول نه صحیح بالکل برابر توبه جی بیا به هېڅ بری شمه د وړوکي د 15 کالو ماشومې سره زیاتی کوم او بری کېږم به دا څنګه قانونونه دي دا څنګه دفعات دی کارونه بالکل ختم وایي وره دا ټایم چې تا خلک ګوري زموږ پښتانه ډېر خپلو ماشومانو ډېر خیال ساتئ ګورئ واقعي چې کوم دی ستاسو غوندې یو څو کسانو له کبله به دا سیمه چې کومه ده نوره به هم بدرنګه شي بس د دې خلکو په وجه باندې دغه معاشره بدنامه ده که نه 2017 کې 14 میاشتې جیل تېر کړو پکار دی بس توبه کوي که نه جی بس 14 میاشتې جیل 14 میاشتې جیل مې تېر کړو جی خو بس پوه نه شوې پوه شوی یم توبه هم نه وه داسې توبه هم نه ویستلې جي دا قسم چې وکړه بس نفس زورور و شیطان و څنګه شیطان لکه یو سړی د خپلو مزغو نه کار نه لي څونه ښکلی په ثقه برابر سړی دی یو بار لاړې که نه په ایمان چې بیا به ته ناسه کېږي جی نه بس خپل ځان یا الله ته زموږ په حال رحم وکړي دا څه دي 14 میاشتې ته په 14 میاشتو کې صحیح نه شوې نو ته به په دې ورځ تا خو لا صحیح وایي مثلا په کسټډي کې دی دی به موږ سره نن سبا یې اخري ورځ ده سبا به پیش کوو تاسو خبرې واورېدې دغه زموږ یو ورور ته انټرویو کړې ده دا څومره فخر سره لګیا دی څومره لکه د توتي چغېږي داسې ډایرکټ لګیا دی خبرې کوي ته به چې دا ډوسه کړي دي به خپل کار باندې ډوخ پیمانتیا نه لري او کتونکو ویډیو زیات نه زیات شیر کړي چې داسې خلکو ته سزا میلاو شي د قانون په کټېره کې دا خلک ودرېږي دوی ته سخته نه سخته سزا میلاو شي ځکه په پښتونخوا کې بیا په پاکستان کې ورال دا کیسونه ډېر زیاتېږي ورځ په ورځ وجه دا ده چې سخته سزا نشته که یو چېرته سریام پانسي کو نو بیا به داسې کیس نه کېږي بل دپاره بې نشانې عبرتي خو یو دپاره هم سخته سزا نشته په پاکستان کې به سړی ګیر شي یو څو ورځې پسې ضمانت وشي راوځي بیا به دغه پښتنو معاشره کې ژوند تېري نو پښتنو راوځي د داسې خلکو خلاف احتجاجونه وکړي چې داسې خلکو له سخته نه سخته سزا ورکړي ځکه چې نن په دغه بچی ده سبا له زما او ستا به بچی هم راتلی شي زموږ په چم ګاونډ کې په کلي علاقه کې هم داسې خلک را پیدا کېدي شي ځکه چې دا خلک دا کیسونه په سوشل میډیا وایرل کېږي خلک یې ګوري نو هغه نور خلک هم د دې څخه ډاډه کېږي چې یاره بس راشه دا کیسونه وکړه او سبا له به راوځي پاکستان دی چلیږي عدالت به دې بری کړي سهار له به ګرځي په معاشره کې بیا ژوند تېری نو ویډیو زیات نه زیات شیر کړي که څوک موږ سره اتفاق لري ویډیو شیر کړي دا ټرینډ وچلوي چې یاره دې څیز خلاف دی سخته قانوني کاروایي وکړی شي ډېره مهرباني شکریه وسلام